بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د هر کال د 28 جولای باندې WHO یعنی ورلد هیلث ارګنایزیشن ورلد هیپاټایټس ډے مناوي. د دې مقصد دا دی چې په خلکو کې د هیپاټایټس یا د یرکان د زیړی متعلق معلومات پیلاو کی دوی ته د اویرنس ورکی چې زیړی څه شي دی، د دې څو قسمونه دي، دا څنګه پیلاویږي او د دې نه بچاو څنګه ممکن دی. WHO ټول دنیا ته دا ټارګټ ورکړی دی چې 2030 پورې به د دنیا نه د هیپاټایټس بی او د هیپاټایټس سی خاتمه کوو. په دې جهاد کې په دې خاتمه کې د هغوی ملکونو رول ډیر زیات دی چې د کومه کې د هیپاټایټس بی او د هیپاټایټس سی کیسونه ډیر زیات دي. بدقسمتۍ سره پاکستان په هغه ملکونو کې شامل دی چې کومو کې هیپاټایټس بی او هیپاټایټس سی کیسونه ډیر زیات دي په دنیا کې، بلکې هیپاټایټس سی لحاظ سره هو دنیا کې د چین نه پس ټول نه زیات کیسونه په پاکستان کې دي. نو دا یو غټ چیلنج دی زموږ ټول لپاره، او زما د ویډیو د ذکر ریکارډ کوم چې زه لکه ستاسو ټول سره په دې خبرې وکم چې د هیپاټایټس بی او هیپاټایټس سی څه شي دی، د دې څنګه پیلاویږي او د دې علاج ولې ضروری دی، د دې نه بچاو ولې ضروری دی، او کدا هیپاټایټس بی او هیپاټایټس سی علاج ونشي نو دا څه کولی شي زموږ جګر ته څنګه نقصان ورکولی شي. موږ ټول ته پته ده چې د زیړی چې دی دا یو په زموږ سوسایټي کې یو ډیر خوفناکه بیماری شمارېږي، یو بلا شمارېږي. او چې چاته زیړی وشي نو هغه هر قسم پریز شروع کی، دم دارو تعویذونه شروع کی، او داسې نور ټوټکي کوي چې د کومې د ډاکټر سره څه تعلق نشته دی، او عموما مونږ کتلی دا چې د ټوټکو سره د ژوند ته نقصان هم رسېدی شي او سړی وفات کېدی هم شي. څنګه چې ما وویل چې د هیپاټایټس وایرس چې کوم دی دا د جګر باندې اټیک کوي او جګر کې سوزش کوي، او بیا وروسته که دا سوزش علاج ونشي نو دا جګر خرابولی شي. د هیپاټایټس کوم قسمونه دي؟ هیپاټایټس قسمونه 15 غټ قسمونه دي، او د دوی نامې چې دی د انګریزي حروف تهجی ABCDE په تور ویلی شي. لکه لومړنی دی هیپاټایټس A، او دویم دی بیا هیپاټایټس B، دریم دی بیا هیپاټایټس C، څلورم دی هیپاټایټس D، او پنځم دی هیپاټایټس E. یو خدا ځای نو باسي چې داسې بالکل نه دا چې هیپاټایټس A ټایم سره B ته لاړ شي یا C ته لاړ شي یا D ته لاړ شي. دا ټول ځان نه قسمونه دي، او د دې یو بل ته د بدلېدو یا د یو بل سره د چینج کېدو څه بیخي څه لاره نشته. که تاسو وګورئ ما د هیپاټایټس A او د هیپاټایټس E چې دی دوی له لږ هلکا زیړ رنګ ورکړی دی، او هیپاټایټس B C D ته مې ګهرا رنګ ورکړی دی. د دې یو مقصد دی، او د دې مقصد دا دی چې هیپاټایټس A او هیپاټایټس E چې دی دا د خوراک په ذریعه سره یو کس نه بل کس ته لګي، او د هیپاټایټس B C او D چې کوم دی دا د یو نه بل کس ته د وینې په ذریعه لګي. چې دا یو هیپاټایټس B C والا مریض دی هغه جراحي وشوه یا هغه وینه یو داسې کس ته ولګي چې هیپاټایټس B C نه دی نو هغې ته دا کېدی شي. عموما دا موږ لیدلی دا چې که ښځې خاوند کې یو کس ته هیپاټایټس B یا C وي نو هغه ښځې نه خاوند ته او خاوند ته ښځې نه هم لګېدی شي. ما د دې 5 واړو هیپاټایټسز کې د هیپاټایټس B او هیپاټایټس C دوه وایرسز دي چې کوم په بدن کې ډېر ټایم پورې پاتې کېدی شي او کوم جګر ته نقصان رسولی شي. چې چاته هیپاټایټس وشي کېږي څه، د دې یو خپل یو لاره ده یا یو خپل ترتیب دی. اول خو چې دی جګر ټیک ټاکي چې کله هیپاټایټس B یا C مریض ته وشي نو د هغه جګر وپړسېږي، هغې ته موږ اکیوټ هیپاټایټس وایو. او که شپږ میاشتو کې دننه د اکیوټ هیپاټایټس ټریټ نشو یا ټیک نشو یا د وایرس بدن نه ونه وتو نو هغه بیا کرونیک هیپاټایټس ته یا دایمي یا پخوانی یا زوړ هیپاټایټس ته بدل شي. او بیا په کلونو کې که د دې علاج ونشي نو د دې ته سیروسس جوړ شي چې کوم ورته کاله یرکان وایو، یا کومه کې چې جګر اول وپړسېږي او بیا راټول شي. او که د دې علاج ونشي نو بیا
خدا نه خواسته په دې جګر کې کینسر پیدا کیږي. خو یو خبره یاد لرئ چې دا بالکل داسې نه ده چې د هیلدي لیور نه اکیوټ هپاټایټس، کرونیک هپاټایټس، سیروسس او کینسر ته هفتې یا میاشتې لګي، بلکې د دې سټیج نه دې سټیج ته راتلو کې کم از کم 10-15 کاله لګي. نو موږ سره ټایم وي چې کوم ته مریض ملاو شي په کرونیک هپاټایټس مرحله کې یا په سیروسس مرحله کې، نو اخري یا د بیماری شدت نه مریض بچ کولی شو. کچرته د هپاټایټس بی یا هپاټایټس سی نه بدقسمتۍ سره سیروسس د جګر سوکړاو جوړ شو، نو د دې څه پیچیدګي کېږي، د دې کافي پیچیدګي کېږي. خو تاسو ته چې لږ د دې اندازه وشي، زه به د بره د سر نه شروع شم. لومړنۍ پیچیدګي چې دی هغه د بېهوشۍ وي چې داسې کسان هغوی باندې بېهوشي طاری شي. اول د دوی لږ خوب ګډوډ شي، د ورځې خوب ورځي، د شپې خوب نه ورځي. بیا د دوی عموماً لږ په منځونو رکعتونو کې غلطیږي، خبره ورنه هېرېږي، بیا پیژندګلوي نه وځي، او که علاج یې ونه کړي نو بیا دوی مکمل طور باندې بېهوشه شي. دې ته موږ هیپاټیک انسفالوپاتي وایو او د هغه بدن رګېږي. نو دا د دې مریضانو یو نشانه ده. دویم چې کوم پیچیدګي ده د بره د هیپاټیک انسفالوپاتي نه پس، هغه دا دی چې په د تور زیړي یا د سیروسس په مریضانو په خوراک نه لکه او په معده کې رګونه وپړسېږي. دا د انډوسکوپي تصویر دی د یو مریض چې د کوم په د خوراک نه لکه د رګونه پړسېدلي دي. څنګه چې د یو ډکې کولمې په لاندې حصه باندې د بواسیر وشي او بیا هغه وینه کولی شي، بالکل دغسې چې د خوراک نلۍ او په معده کې دا رګونه وپړسېږي، او که د علاج ونه شي نو بیا د دې نه وینه پرې راماته شي. دا لکه څنګه د مریض کې دا وینه راماته شوې ده او بیا دا یو ایمرجنسي ده، که د دې علاج په منټونو کې یا په غنټو کې ونه شي نو دا کس خدا نه خواسته د مرګ کېږي او دا کس مړ شي. نو دا یو غټ ایمرجنسي ده. وجه دا ده چې د مریض ته سیروسس شوی دی، ولې شوی دی چې د مریض ته هپاټایټس بی هپاټایټس سی وو په ټیم علاج نه شو، پته ونه لګېده، نو هغه دا پیچیدګي جوړه شوه. دا د بل مریض دی چې هغه په د معده کې د رګونو پړسېدلي دي او د دې خطر ده چې دا وشلېږي او دا وینه وکړي. درېمه پیچیدګي چې دی چې ما لومړنۍ مونږ د مدهوشي یا د بېهوشۍ او دویم مونږ د په خوله باندې وینه، درېمه چې دا په خېټه کې د اوبو مسله ده. داسې کسان د دوی جګر کمزوري وي او بیا د دوی خېټه اوبه ونیسي او دا اوبه چې دی ورو ورو سیوا کېږي، که د علاج ونه شي به خدای مکړه بیا دا ګردې هم فیل کېږي او د مریض مرګ هم کېدی شي. څنګه د دې مریض چې دی د دې خېټه کې اوبه راغلي دي او د نوم هم راپړسېدلی دی، بالکل شلېږي. دا د بل مریض دی چې د دې خېټه کې اوبه جمع شوي دي، د رګونه ټول پړسېدلي دي. دا بل مریض دی، د هم د جګر د سیروسس مریض و، د په خېټه کې اوبه جمع شوي او دا رګونه بالکل ګوره دومره پکې وشلېدل. او دا بل مریض دی چې د دې خېټه پړسېدلې ده او دا نیم بار راوتی دی. داسې دا مریض دی نور څومره کمزوري دی او د خېټې وګر دومره غټه دی، ځکه دی کې د اوبه دي، د اوبو غټ مټکې ترنه جوړ دی او دا ګوره دا نیم بار راوتی دی او من د دې مریضانو دا نوم بشلیدی شي او ونتلی شي. مونږ داسې کس ته دوايي نه ورکو، علاج ورکو، او که چېرته خدا نه خواسته دی اوبه ډېرې زیاتې وي او د ګولو سره کار نه کېږي، بیا مونږ دا په اسپتال کې مریض داخلو او د دې نه اوبه وباسو په ستنه باندې او په پیپ باندې. نو دا یو آخري سټیج وي. نو د دې نه د بچ کېدو واحده طریقه دا ده چې سړی جګر هپاټایټس بی سی ټیسټ وکړي او که چاته خدای مکوي د هغې علاج وکړي چې د لیور سیروسس جوړ نه شي او دا پیچیدګۍ جوړه نه شي. بله ډېره اهمه پیچیدګي چې کومه ده د بېهوشۍ، د وینې راتلو، د خېټې اوبو نه پس، هغه د جګر رسولۍ یا جګر کینسر. بدقسمتۍ سره موږ په پاکستان کې د هپاټایټس بی او سی له وجې نه کینسر ډېر په مخه روان دی، ډېر زیات کیسونه راځي. دغسې زموږ د رور برادر ملک افغانستان هم موږ ته ډېر مریضان راځي چې د هغې جګر کې رسولۍ جوړه شوې وي او وجه دا چې دا مریضانو ته سیروسس جوړ شوي او هغوی ته پته هم نه وي چې زموږ ته تور زیړی دی او چې کله موږ ته راځي موږ الټراساونډ وکړو نو د دې یو غټ رسولی موږ ته ښکاره شي. عموماً داسې مرحله کې چې د علاج هم ممکن نه وي. دا بل مریض دی د په جګر کې دا کینسر شوی او د بېهوشۍ سره موږ ته راغلی او دا چې موږ وګورو نو دا د دې کینسر دا جګر دی او دې کې دا کینسر جوړ شوی دی.
دا ګوري دا جګر دی او دا د جګر کینسر شوی دی. د دې څلورو پیچیدګۍ نه علاوه چې لږ د مازغو کې بېهوشۍ راځي، وینه الټۍ راتلی شي، خېټه اوبه راتلی شي، جګر کینسر کیدی شي. دې مریضان نور وړې وړې پیچیدګۍ وي لکه په سرمنه باندې دا داغونه راشي، د سره داغونه راشي، دا ځکه چې سپینه وینه کموي. په د لاسونو باندې چې د سره سره داغونه راشي، نو ډېر کمزوري، خو د لاسونه ډېر سره شي. دا ګوري دا مریض دی د دې لاسونه سره شوي دي، ګوتې کږې شي. بل دا دی چې د دې مریضانو عموماً نوکونه چې دی هغه راوپړسېږي، هغې ته موږ کلبینګ وایو. دا ګوري د دې رګونه پړسېدلي دي او دې ته موږ کلبینګ وایو. خو دا یاد لرئ چې دا نوکونو پړسېدلو لازمي وجه دا نه ده چې صرف یو وجه ده چې هغه جګر سیروسس دی، نورې وجې هم کیدی شي. خو دا سیروسس چې د جګر سوکړاو چې دا یو اهمه او ډېره خطرناکه وجه ده دا نوکونو پړسېدلو. او دا فیصله به ستاسو ډاکټر کوي چې آیا ستاسو ته خو خدای مکه دا جګر سیروسس جوړ شوی نه دی. په سرمنه باندې چې دی دا داغونه جوړیږي، دا هم د مریضانو کې موږ لیدلی دي. او آخري علاج بیا دا دی چې که بالکل د جګر ډېر بالکل مکمل کار پرېږدي نو موږ د دې جګر ټرانسپلانټ ته مریض لګو. د روغ سړي نه د هغه رشته دار نه جګر ویسا اخلو او مریض ته لګو، ځکه که دا ونه کړي نو بیا دوی مریض مرګ کېږي او دوی ژوندي نشي پاتې کېدی. دا بله غټه هغه دی چې چا مریضانو ته لیور سیروسس شوي وي او یا چا د جګر سوکړه بیماري جوړه شوي وي، نو دوی به دا لازمي ده چې د بلډ پرشر شوګر غوندې به ټول عمر چې دوی څومره ژوند پاتې ډاکټر ته به راځي، ډاکټر سره به معاینه کوي او ډاکټر به دا ګوري چې آیا دې پیچیدګۍ کې چېرته پیچیدګۍ جوړه شوې خو نه ده او آیا دا پیچیدګۍ جوړېدی خو نه شي، ځکه چې ډاکټر معاینې باندې او څه په ټسټونو باندې دا اندازه کولی شي چې که نن مریض کې پیچیدګۍ نشته نو آیا راتلونکو هفتو میاشتو یا کلونو کې خو دا پیچیدګۍ کیدی نه شي. او اوس داسې دوايانې او داسې طریقې شته چې د سیروسس مریض موږ د دې پیچیدګۍ نه ښه په کامیابۍ سره بچ کړو. دا فیصله به د ستاسو ډاکټر کوي. نو دا لازمي ده که ستاسو ته د جګر سیروسس بیماری معلومه شوي نو پکار ده چې تاسو ډاکټر سره ریګولر راځئ او ډاکټر سره خپل ریکارډ ساتئ او خپل فایل ساتئ. تاسو مختلف ټسټونه به هم کېږي، دا ټایم په ټایم دا ضروري وي ځکه چې موږ ته پته ولګي ټسټو په ذریعې باندې چې د جګر څنګه روان دی، د جګر بیماری څه حساب دی، د جګر طاقت څومره دی او آیا دا په ښه کېدو دی یا په ورانېدو دی. څنګه چې تاسو نوې ګاډۍ واخلئ او بیا ټایم ټو ټایم د هغې تیل ګورئ، هغې هوا ګورئ، هغې کې نور کار کوي او دا ګوري چې زموږ د ګاډۍ په صحیح حالت کې وي. داسې که جګر کې څه مسله جوړه شي نو دا ټسټونه کول ضروري وي وقتاً فوقتاً. چا کې دا میاشت ضروري وي، چا کې 3 میاشتو کې ضروري وي، چا کې 6 میاشتو باندې ضروري وي. دا به ډاکټر تاسو ته وایي او د دې ټسټونو به دا اندازه کېږي چې آیا د تاسو جګر څنګه روان دی، هغې کارکردګي څنګه ده. الټراساوند یو ډېر اهم ټیسټ دی د دې لیور سیروسس مریضانو والا، ځکه په دې موږ ته پته لګي چې خدای مکه جګر کې چېرته رسولی یا څه کینسر خو جوړېږي نه. ځکه که د جګر کینسر او رسولی په لومړنۍ یا په ورځو کې معلوم شي دی مکمل علاج دی، او که دا معلوم نشي د دې علاج هم ممکن نه وي. سټي سکین ایم آر آیز هم په دې مریضانو کې موږ کوو که کله چا کې موږ ته شک راشي چې خدای مکه د جګر رسولی دی یا کینسر دی. او بله خبره دا چې کوم ډاکټر صاحب تاسو دوایانې ولیکي دا دوایانې به تاسو لازماً ټول عمر خورئ، څنګه ستاسو بلډ پرشر شوګر دپاره خورئ، ځکه چې تاسو جګر چې کوم طاقت پرېښی دی یا کوم کمزوري پکې راغلی دا د کمزورۍ پوره کول دپاره دا ګولۍ ډېر ضروري وي. نو چې کومې ګولۍ ډاکټر صاحب تاسو ته لیکلي دا ګولۍ لازماً جاري ساتئ. یا ستاسو رشته دار دی یا تاسو دوست دی یا ستاسو پیژندګلو والا دی هغه ته سیروسس بیماری شوې ده نو هغه ته پکار دی چې کومې دوایانې ډاکټر صاحب لیکلي هغه دوایانې هغې باقاعدګۍ سره استعمالوي. دا ډېر ضروري ده. نو خویندو خبره دا دی چې ما څنګه چې وایي چې د هیپاټایټس بی، هیپاټایټس سی او د نور هیپاټایټس چې دی دا یو غټه مسله ده. زموږ د ملک دومره زیات زموږ سره دومره حساب کتاب نشته، زموږ دومره وسایل نشته دي، خو زموږ د مسایل ډېر زیات دي. نو د دې یو حل دی چې د هر مریض خو علاج شاید ممکن نه وي او نه کولی شو، او که موږ د بیمارۍ دغسې پرېږدو چې دا د خورېږي او خپل رفتار باندې یو ټایم به راشي چې موږ به بالکل د دې علاج څه چې د ټسټونو پیسې به هم زموږ سره نه وي او موږ کتلی دی چې زموږ هسپتالونه ټول د دې مریضانو نه ډک دي چې کوم د دې کې زیاتره مریضان هغه دي چې د هغوی هیپاټایټس بی، هیپاټایټس سی دی. زموږ باندې لازمه ده چې موږ د دې هیپاټایټس بی، هیپاټایټس سی نه ځان بچ کړو او دا ممکن کو چې د سوسایټۍ کې معاشره کې یو نه بل ته ونه کړي. ټول نه غټه وجه د هیپاټایټس بی، هیپاټایټس سی پیلاوېدو چې دی هغه د وینه ده.
چې یو مریض وي مثلا کدا مریض وي د هپاتایټس بي یا سی وي او ته پتوم نه او د وینا د سرنج والا یا دی وینا د بل چاته ولګي یا د سرنج بل چاته استعمال شي دا یو نه بل ته خورېدي شي نو کلم د وینې ضرورت وي سکرین بیډ په کار دی کلم انجکشن ضرورت وي او انجکشن کم نه کم لګوي او کلم انجکشن ضرورت نه په کار د شي د ډیسپوزیبل سرنج باندې استعمال شي سیف بلډ ترانسفیوژن د ډېر امپورټنت دی څومره پورې چې سکرین بیډ موږ یو نه بل ته ونه لګو موږ د هپاتایټس بي سی او ایچ آی وی نه بچ کېدی نشو دا سین چې دی زموږ عام ګورو زموږ په کلو کې زموږ خاریه کې په دې کې منې نه ده چې زه چې دا په کار نه دی خو کدا اوزار چې کلم استعمالیږي دا اوزار په کار دی چې سکرین شوي او صفا شوي اوزار وي او هر مریض په کار چې دی صفا وشي په پراپر طریقه باندې بلکې بهتره خدا دا هر یو کس چې کوم ممکن چې کوم اجام ته ځي او خپل اجامت کوي هغه خپل استره په کار دا خپل نور سامان په کار دی نو ځان سره یو خپل استره خپل سامان واخلې ځان سره ګرځوي چې کلم تاسو اجام ته ځي هغه ته وایي چې روري زما په استره باندې زما په سامان باندې زما شی جوړ کا هغه سره دا چې تاسو باندې خطرې نه بچ شي چې اي خوري مګر تاسو ته د بل چاواله هپاتایټس بي یا هپاتایټس سي ونشي کلم چې اپریشن کیږي سرجری کیږي په کار دي چې د اوزار د ټول صفای او صفا کړي اوزار سره د کیږي کدا نه نو د مریض د بل مریض ته د زیړې پیلاوي دي شي انډوسکوپي چې کلم سو انډوسکوپي کوي یا ډاکټر انډوسکوپي کوي موږ دا کوو چې موږ د ماشين صفا کوو ځکه چې که هر مریض د پس ماشين صفا نه کوي او کلین نه کوي نو یو مریض بل مریض ته د هپاتایټس بي هپاتایټس سي مریضي تلشي نو زما خويندرونو خبره دا دی چې کله یو مسلې په فیصله نشو کولای لکه اوس دې کې نشو ویلې چې آیا دا گاډي په دې طرف روان دي یا که په دې طرف روان دي نو بهتره خبره دا دی په کار دا دی چې ته د هغه ایکسپرت د هغه میدان ایکسپرت خبره اومنه دا په کومه لار بزي په کومه بالا لار بنزي دې گاډي د دومره په کنفیوژن دومره په مشکلات کې صرف چې کوم د دې ماهر دی هغه تاسو صحیح لار خولې شي دومره زیات تارونو کې دا ایکسچینج دی نو دا ماهر ته خولي شي چې آیا دا تر کومه ترسي نو په دې کې چې دی مونږ چې د ډاکټر تاسو ته خاص کوو نو مونږ ته پته ده چې دا مسله چې کومه دا ډېر ګمبیر مسله ده او د دې چې دی کنن نه سبب زموږ د ټول وسایل دا اخري په کار دي چې مونږ د دې بچاو کو او چې کومه طریقې ما درته وي نو ډاکټر تاسو ته وایي خو دې لپاره د دې تاسو بدی باندې عمل کوئ او دا یو جهاد دی د هپاتایټس بي هپاتایټس سي نه بچ کېدو لپاره او د دې پیلاو او د خورېدو منکل زموږ ټول باندې دا زم چې مذهبي فرض هم دی او زموږ اخلاقی فرض هم دی موږ معاشرتي فضل هم دی دا مو چې زما سره ریسورسز نشته کته اراده وي نو کډیر حالات تاسو پورا وسایل نو می په هغه کې هم خپل مقصد منزل ته تللی شي څنګه دا کس ګور په سایکل باندې دومره خطر روانې کړي دي نور څه سره نشته خو د دینم د فایده او چتي او دا مو وایا چې ځان له سنشم کولې دا ورکوټه ماشوم دی خپل کوشش کوي چې د غټ کارو کې نو موږ ټول ته پکار دی چې خپل انډیویډوال یا ذاتی تر باندې خپل کوششونه وکړو او مجموعي تر هم چې دی موږ ټول یو ځای شو دا چې څومره غټ موږ ته کار کول دي او د دومره های لیول باندې د هپاتایټس بي سي د خورون منې کول دي موږ کول شو نو موږ ته پکار دی چې موږ ټول طاقت ټول خپل چې کوم زموږ انرژي دا هغه یو ځای کو او موږ په دې نیک مقصد کې ولګو مونږ ګوري مونږ ته بیلنس پکار دی چې زموږ وسایل زموږ طاقت څومره دی او زموږ سامان او لوډ څومره دی کدی کې بیلنس وي کدا لوډ طاقت زیات نه وي نو موږ خپل منزل ته نشو رسیدي لکه اوس دا کس چې دی د دې سامان دا خپل وړي شي او کچته سامان په ډیر زیات کې نو دا حل کېږي چې د سمچ کوم وسایل دی موږ کوم طاقت ته اب د دې بوج لاندې بالکل موږ را غورځيګو او کرا غورځيګو نو دا خو لازم را سره وشي خبره دا دی چې موږ ته پکار دی چې موږ د خپل وسایل او خپل لوډ چې دی د دې خیال وساتو دا لوډ موږ کومول شو چې موږ د هپاتایټس بي هپاتایټس سي د بچ کېدو نه خورېدو نه موږ بچ کو ډېر مهرباني شکریا ما کوشش وکړو چې لږ تاسو ته د اویرنس درکما چې هپاتایټس بي هپاتایټس سي څه دی د دې څه مسلې کیږي او د دې نه چې د موږ څنګه ځان بچ کولی شو او دا لازمي دی چې موږ د دې نه ځان بچ کو ځکه که موږ د دې نه ځان بچ نکو دا به زموږ ټول وسایل خو د دې به دومره مسلې جوړ شي چې بیا به زموږ د دې علاج نشو کولای نو اول خو منه خبره دا ده چې موږ ټول د خپل ځان ټیسټ کو
چې ساده د وینې ټیسټ کیږي هغه ته موږ ته پته ولګي چې آیا خدای مکه موږ ته یا موږ رشتہ داران ته یا موږ دوستان ته هپاتایټس بی یا هپاتایټس سی خو نشته ځکه چې دا چې کله ځان ښیي چې زه چاته کې موجود یم په هغه وخت د خپل نقصان کړی وي یا د جګر خراب کړی خېټه کې خدای مکه اوبر راغلی وي یا خدای مکه چې دې کنه وینه الټا راغلی وي نو بهتره دا دی چې اول موږ خپل ځان ټیسټ وکړو زموږ د دوستانو ټیسټ وکړو زموږ د رشتہ دارانو ټیسټ وکړو او چې کله زموږ نیگیټیو نو د هپاتایټس بی نه خو د بچ کېدو ویکسین شته خپل ویکسین وکړو او بل دا دی چې موږ به داسې طریقې اختیار کړو چې د بل چانه که چاته هپاتایټس بی یا سی وی او ته پته نه نو چې هغه موږ ته ونی شي دا بسنګ کیږي چې موږ بغیر ضرورت نستنه نه لګو کله خو دې مکه زموږ تستنو ضرورت شو ډیسپوزبل سرنج استعمالو د بغیر سکرین شوده وینا موږ ځان ته یا موږ رشتہداران ته نه لګو کله موږ حجام ته زوم خپل سترو دا طریقې موږ وکړو بل دا چې موږ د هپاتایټس ای وینه بچ کېدو لپاره صفا او به استعمالو اشکول او به استعمالو زموږ چې د حفظان صحت خیال ساتو لاسونه وینځو د خپل ډوډۍ نه مخکې دا سنت هم دی ان شاء الله د هپاتایټس ای بی سی دا به ان شاء الله ولذیذ مونږ ته کې ډېر مهرباني علامه آباد لره علامه خوشاله لره دعاګانې کوم یاد ساتئ او ما به تاسو ته خواستي کدا زما دا پیغام زما د میسج تاسو ټول یاران دوستانو ته خپل رشتہدارانو ته ولګي چې دا یو جهاد دی موږ ټول به ملاویږو دا یو بل په دې خبره باندې پوه کوو بیا موږ د دې هپاتایټس بی سی نه ځان بچ کولای شو جزاک الله خدا حافظ